ناسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل وای دوه شیونه داسې دي موجبتان چې دا واجبون کړي. یو صحابي او فرمایل یا رسول الله دا څه شی دی چې واجبون کړي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل یو داسې شی دی، یو داسې خصلت ته، داسې صفت ته چې دا تا د دوزخ واجبای، دوزخ ته به خامخا ته ځي. او دویم داسې صفت ته، داسې خصلت ته چې دغه صفت او دغه خصلت پتا کی نو ته به خامخا جنت ته ځې. دا جنت لره واجبون کې دی. او بل خصلت داسې دی چې هغه دوزخ لره واجبون کې دی. دغه صحابي فرمایل یا رسول الله دا کوم خصلتونه دي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل اول هغه صفت چې دا دوزخ لره واجبون کې چې ته به دوزخ ته خامخا ځې، دا د الله رب العزت سره شرک کول دي. د الله رب العزت سره څوک شریک جوړول دي، کفر کول دي. چې دا که عمل لی وکړه نو ته به همیشه دپاره دوزخ ته ځې. دا دوزخ لره لازم کوونکی دی، تا باندې به ښه دوزخ لازمیږي، ته به خامخا دوزخ ته ځې. او دویم صفت چې ته په الله باندې ایمان راوړې او الله باندې ایمان راوړې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ومنې، د هغې په طریقو باندې عمل وکړې، خپله زندګي د هغه په طریقه تېره کړې، نو دا لازمونکې ده چې تا جنت ته ولېږي. نو الحمدلله ټول ووایه الحمدلله موږ الله رب العزت مؤمنان پیدا کړي یو، موږ له الله ایمان راکړی دی، زمونږ عقیده په الله او د الله په رسول باندې شته. دغه رنګې دوزخ او جنت او قیامت او آخرت ټولو باندې زمونږ عقیده شته، او په قرآن باندې زمونږ عقیده شته چې دا د الله کتاب دی. لیکن یوازې ایمان دا هم پیدا کوي، لیکن عمل چې نو ته به ډایرکټ بیا جنت ته ځې. دغه رنګې عمل دی چې کله ټیک نو جنت ته به ځې، چې عمل دی ټیک نه وي دغه رنګې ځان دې ډم جوړ کړی، دغه رنګې رباب خوښې، ستار خوښې، دا ډمتوب چې کوم سامان دی دا ستا خوښي، نو دا مسلماني صحیح نه ده. دغه رنګې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بعثتو لکثرة المزامیر، زه چې دنیا ته راغلم د دې دپاره راغلم چې څوک ډول ډبلي وي چې دا مات کم، چې څوک ډم چورې کوي هغه شیونه دیونه ختم کم. او زمونږ پښتانه یو موسی مړ چې الله رب العزت ته وبخي مسلمان دی، لیکن خلکو هغې روح کم طرف ته ستون که. په کار دا وه چې تاسو روح دې طرف ته ستون کړی وی چې بیډ نه و، آی سی یو کې بیډ نه و، اسپتال کې دغه کم چې ډاکټران دي هغوی صحیح نه دي، بیډونه نشته، لیکن روح له کم طرف ته ورکه. دا زمونږ د مسلمانۍ لویه نښه ده چې کار د یو شي وران شي موږ یې بل طرف ته روستون کو. او دې کې یو کس، دا یو کس پکې دا لوی کردار ادا که، پته نه لګي چې بد ملګری نو د بد ملګري د وجې نه به هغه ملګری چې کوم اکسیډنټ وکړه او شهید شي هغې ته به څومره لوی عذاب میلاویږي. خلک چې مړ شي خلک لا چې قرآن راوالي، او موسی چې مړ شه ملګري دومره بلوه خوره کړه چې لاړې رباب او ستارې راواخیسته. خلک قرآن ناوالي، در مسلمانۍ نښه خو در ته قرآن ناواله، تا د انګریزانو هندوانو د دغه رنګې د غیر مسلمو خلکو کلچر دې خپل که، د هغې په طریقه باندې ته روان شوي.